چې دا بلډینګ باندې دا لږ راځوم کړه دا بلډینګ دي دا په هغه ځای باندې جوړ دی په کوم ځای کې چې د قرآن شریف اخري سورتونه دوه نازل شوي دي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا دوه سورتونه په دې ځای باندې نازل شوي ماشاءالله. واقعه داسې وه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم کله حدیبیې ته لاړه او بغیر د عمرې را واپس شو مدینې منورې ته راغی نو د هغې نه پس د خیبر یهودیان رالل رسول پاک مبارک صلی الله علیه وسلم دپاره یو منصوبه جوړوله چې په ده باندې موږ جادو وکړو نو دلته یو قبیله به بني زریق د هغې نوم و د هغې یو کس و لبید ابن عاصم د هغه نوم و هغه سره یې خبره وکړه چې یاره ته به رسول پاک باندې جادو وکړې موږ به تاله د دې څه پیسې درکړو هغه په هغې پیسو هغوی سره رضا شو نو بیا ورته هغه جادوګر به ته وي چې تاسو داسې کار وکړئ ساحر چې تاسو ماله د رسول پاک ویښته او په کوم ګمنځ باندې چې هغه سر ګمنځ وي د هغې ګمنځ یو څو غاښونه ماله راکړئ نو دلته د رسول پاک مبارک صلی الله علیه وسلم په کور کې یو خادم و د مدینې منورې یو یهودي و هغه به تلو راتلو نو د هغه په لاس یې بیا هغه غاښونه هغه ویښته پیدا کړل نو بیا په هغې باندې په رسول پاک مبارک باندې جادو شو نو دلته یو غټ کوی و نو په هغې کوی کې بیا دلته لاندې هغوی هغه چې څه جادو وکړو نو هغې هلته ښخ کړو په هغې لاندې کوی کې نو بیا رسول پاک باندې د هغې شپېته ورځې اثر و اخري ورځې ډېرې زیاتې سختې وې بیا رسول پاک مبارک الله جل شانه ته عرض وکړو دوی فرمایل چې یا رسول الله د ما د پریشاني ختمه کړي نو بیا رسول پاک مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه ملاستم نو دوه فرشتې راغلې یو د ما سر ته ودرېد یو مې خپو ته یو د بل نه تپوس وکړو چې په ده څه چل شوي دی نو هغه ورته وایي چې په ده باندې جادو شوی دی چا پې کړی دی لبید ابن عاصم پې کړی په کوم ځای کې کړی دی بنو زریق چې کوم او د دې دلته چې کوم کوی و نو د دې یا بیرې ازروان نوم یا زروان بیرې زروان یا ازروان دا د دې کوی نوم وایي چې په هغې کې لاندې ښخ کړی دی نو رسول پاک مبارک صلی الله علیه وسلم چې راپاڅېده نو علي رضي الله تعالی عنه ته وفرمیل چې ته لاړ شه او هلته نه هغه شیدان رو وباسه یو ورسره عمار بن یاسر رضي الله تعالی عنه راغی او یو ورسره یو بل صحابي یو ورسره علي رضي الله عنه دې درې واړه رالل په دا کوی خالي کو هغه دلته د جادو چې په څه شوي هغه یې راوښکل په دې کې رسول پاک مبارک صلی الله علیه وسلم تشریف راوړه چې څنګه دلته راورسېده نو په دې کې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس سورتونه نازل شو نو هغې له دوی غوټې ورکړې وې نو د دې دواړو سورتونو 11 آیاتونه دي او دوی هغې ویښتو له 11 غوټې ورکړې وې او ویښتو له نو یو آیات به رسول پاک مبارک صلی الله علیه وسلم تلاوت فرمایلو هغې سره به یو غوټه کولاوېده نو هغې سره الله پاک د ده د جادو هغه سر ختم کړ بیا رسول پاک مبارک ته صحابو فرمایل چې قربان دې سړي له موږ سزا ورکړو نو داسې م الله ښه کړې ما زه نه غواړم چې زما د لاته چا د تکلیف ورسي نو دا دی چې دی نو دا دی د تاریخ ځای دی نو دلته د قرآن شریف چې کوم زموږ سره کوم قرآن دی د الله کلام د دې اخري دوه سورتونه دا په دې ځای باندې نازل شوي ماشاءالله. جزاک الله.